واغستو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما د دې کتاب په وجه باندې چې قران پاک دی د دې په وجه باندې خدای پاک ډېر خلک اوچتای ترقه نصیب کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل زما د امت عزتمند خلق هغه دی چې د خدای کتاب په سینه پورې نیولې دی او څوک چې د خدای د شپې خدای ته ودرېږي او د تهجد منځونه کوي دغه خلق د ما د امت عزتمند خلق دی بل حدیث مبارک راځي اشراف امتی اولیاء دا حملت القرآن اولیاء الله کم خلق چې داسې دي چې هغوی د خدای کتاب سینې سره نیولې دی دا د خدای اولیاء دي د خدای دوستان دي نو اوس یو سړی ګرځي پیرانو پسې ګرځي نیکانو خلکو پسې ګرځي ټیک ده خو دا چا باره کې چې خدای اعلان کړی دی هغه قرآن والا دی چې د خدای پیغمبر فرمایلی دی چې دا د خدای اولیاء دي د خدای دوستان دي نو هغه قرآن والا دی زمون د کور مخه دا یو زمیدار یا هغه په ټیکې لګیای نو کله کله سره زه ودرېږم غب شپ سره لګوم نو هغه یو ورځ یو عجیبه خبره وکړه هغې ته زمونږ هم خیال نه وایي چېرته مې دا ونه لیدل او نه مې واورېدل چې د پیر صاحب مخ ته په کتو کې ثواب دی او نه مې چېرته دا واورېدل چې دا امیر صاحب مخ ته په کتو کې ثواب دی خو دا مې اورېدلي دي چې د عالم مخ ته په کتو کې ثواب دی تاسو اورېدلي دي ها د مور پلار مخ ته کتو کې ثواب دی قرآن ته کتو کې ثواب دی کعبه مبارکه ته کتو کې ثواب دی او د عالم مخ ته کتو کې ثواب دی ځکه د تعلق هم د خدای کتاب سره دی نو د خدای پیغمبر فرمایي چې کوم خلک داسې دي چې د خدای کتاب خپل سینې سره نیولې دي نو دا اولیاء الله دي د خدای په ځمکه باندې دا د خدای دوستان دي او د عزت او د احترام قابل خلق دغه دی چې د خدای کتاب خپل سینې سره جوړ کړی دی نو زما عزتمندو ستاسو په دې کلي کې خدای پاک تاسو له دغه مدرسه درکړې ده او دغه علما کرام حضرات لګیا دي محنت کوي نو د هغې په نتیجه کې خدای پاک تاسو له دغه ماشومان دا هغه ځای نه څو ماشومان دي 22 ماشومان دي حفظ والا پکې څو دي خلی اته کسان پکې داسې دي چې هغوی د خدای غون کتاب په یادو باندې یاد لکه دا په یادو یادول دا اسان کار نه دی دا خو دا قرآن خدای اسان کړی دی ځکه په یادو یادي او څوارلسو ماشومانو په ناظره باندې قرآن پوهې د یادو یادول دا دومره ناشنا خبره خلکو ته ښکارېده د خدای څلور کتابونه دي غټو یو قرآن پاک دی د دې نه مخکې 3 کتابه نازل شوي زبور دی او تورات دی او انجیل دی نو او سل صحیفې نازلې شوي دي دا دغه چې دی تورات د خدای او پیغمبر او د هغه حضرت عزیر علیه السلام نوم هغه دا تورات په یادو باندې یاد کړی نو خلکو ته دومره ناشنا خبره ښکارېده چې هغه پیغمبر ته د خدای زوی و چې دا تورات خو د خدای کتاب دی نو دا خو څوک نشي یادولی دا خو ډېر ګران دی چې ده یاد کړی دی نو دا به د خدای زوی نو ځکه به یاد کړي نو هغه ته د خدای زوی دی دومره ناشنا خبره ده دا چې غون کتاب سړی په یاد باندې یاد کړي الحمدلله زمونږ د ماشومانو د خدای پاک غون کتاب ورکړو په یاد باندې یاد کړو او د خدای کتاب چې چا په خپل زړه کې محفوظ کړو نو دغه انسان محفوظ شو خدای دې موږ په حقیقي معنو کې حاملین قرآن وګرځوي یو مختصر واقعا درته وایم بیا خبره بس کوم کېدای شي تاسو اورېدلې وي دا هندوستان دا ټول مخکې یو بنګلادیش او پاکستان او انډیا دا ټول یو هندوستان او په هندوستان کې د ټولو نه لوی دارالعلوم چې وو هغه دارالعلوم دیوبند و د 1857 جنګ چې وشو هغې کې د هغې نه وروسته بیا مسلمانانو هغه خپل طریقه کار بدل کړو نو دا دارالعلوم بنیاد په دې بنیاد باندې کېښودلی شو چې د سامراج نه ازادي حاصلې شي دا د یوې طبقې او د یوې فرقې نوم نه و په دغه بنیاد باندې دا کېښودلی شوی په هر حال لوی دارالعلوم چې وو هغه دارالعلوم دیوبند و زمونږ د علاقو چې کوم لوی لوی علما دي
نو دوی هلته کې علم حاصل کړی دی. نو دا علامه شمس الحق افغاني صاحب چې وو دی هلته کې مدرس و دی شیخ التفسیر و. دا په یو ځای کې یو واقعه لیکلې ده چې هلته کې موږ سره یو طالب علم و د افغانستان، هغه هلته کې وفات شو. دا اوس چې کوم ذرایع ابلاغ دي نو هغه زمانه کې داسې نه و. اوس خو بس په موبایل باندې تصویر هم واخیستلی شي او ویډیو کال وشي نو هغه هلته کې سړي ته ښکاري هر ځای کې چې د دنیا په هر ګوټ کې شي. هغه وخت کې دا کیسې نه وې، دا ټلیفونونه هم اوس زما یاد شي تقریبا 15 کاله مخکې چې د کراچۍ نه به چا ټلیفون کوو نو ټول کلي کې به چېرته یو دوه کورو کې ټلیفونونه اول به یې ټلیفون وکړو چې پلانې تا سره خبرې کول غواړي نو نیمه ګنټه پس به بیا سړی راغی کې به ناست نو هغه بیا دوباره ټلیفون کوو. دا ټلیفونونه هم داسې دي. نو هغه زمانه کې خو دا حساب کتاب نو هغه طالب علم چې وفات شو نو هغه لیکلي دي وي هغه بس دا دارالعلوم چې کوم قبرستان و بس هغې کې دفن شو. شپږ میاشتې بس وایي هلته به د هغه ورثو ته په څه طریقه باندې معلومات شوي چې ستاسو چې کوم طالب علم و نو هغه وفات شوی دی. نو د هغه ورثو یې راغلل دارالعلوم دیوبند ته او هغوی ویل چې موږ دا خپل مړی دا افغانستان ته وړو. استادانو حضرات ورته وفرمایل چې نه بس دلته کې هغه وفات شوي دی او خدای پاک والا د شهادت مرګ ورکړه ځکه حدیث مبارک کې راځي چې څوک د علم دپاره وځي د کور نه دی د خدای په لاره کې تر څو چې واپس شوي دي نو دی د خدای په لاره کې د خدای د لارې مرګ چې دی نو هغه شهادت دی او بس یې به دلته کې پرېږدی. خو هغه وایي نه قایل کېدلو. بیا ورپسې هغه دا لیکلي دي چې بس ما ته یې پرېښودل چې ته هم پښتون یې او دوی هم پښتانه دي دغه ځای کښېنئ هر څه چې وکړل. اخره کې خبره دې له راغله چې هغوی وایي چې یا خو به مونږ غونډ خاندان دلته راځو یا به مونږ له اجازت راکوې د خپل مړی به وباسو هلته کې به یې وایي. نو بس وی بیا مونږ مجبور شو مونږ ورله اجازت ورکړو. شپږ میاشتې پسې چې هغه طالب علم کولو کو نو د مشکو خوشبویي ته وایي تله بالکل صحیح سالم. دا د قرآن برکت دی. بیا افغانستان خو د مخکې نه جدا ملک دی. هغه چې وړو نو شیخ صاحب ورپسې دا خبره هم لیکلې ده چې کله بارډر چې سړی کراس کړي د بل ملک مال ته خو تالاشي نو هغوی چې تالاشي هغه شته دي ورته دا مړی دی هغوی باندې نو هغوی ویلې چې تاسو مشک پاګل کوئ د مړي په معنی باندې نو هغه چې وکړو نو هغه طالب علم نو کله کله خدای پاک دغسې وښیي دا د قرآن چې دی دا خوشبویي ده. حدیث مبارک کې باقاعده راغلی دی وایي کوم کس چې قرآن ووایي د ده مثال د هغې د مشکو د تیلی دی چې دې تلاوت کوي د هغې تیلی دی چې د هغې خلوق ولو وي او چې چا ووایي او تلاوت یې نه کوي نو د دې مثال د مشکو د هغې تیلی دی چې د هغې خوله بند دی. نو باقاعده د قرآن باره کې د خوشبویۍ الفاظ راغلي دي. بل حدیث مبارک راغلی دی مثلا اترجته د ترنج په شان مثال دی چې خوند یې هم خوږ دی او خوشبویي پکې هم ده. نو دا خوشبویي د کله کله خدای پاک ښکاره کړي او هر چاته خو نه محسوسېږي ځکه چې موږ سره هغه پوهې نشته. رحمتونه برکتونه نازلېږي د قرآن د تلاوت په وخت کې خو هر چاته هر وخت نه ښکاري. حضرت اسید بن حضیر رضی الله عنه فرمایي چې ما تلاوت کو د سوره کهف کو اس به مې په ټوپونو شو خوا کې مې بشیر پروت و یحیا نوم یې ما وی اس نه چې په ده باندې خپه کېږي نو بیا ما به تلاوت غلی کو اس به غلی شو بیا به مې تلاوت شروع کړه بیا ټوپونه شروع کړل چې بار ووتم ومې کتل نو داسې د وریځې په شان یو څیز زما د کور نه بره ښکارېده او پکې رڼاګانې ښکارېدې. نبی علیه السلام ورته فرمایي که چېرې تا خپل تلاوت جاري ساتلی دا به ټول مدینې والا لیدلی و سکینه نازلېده رحمت نازلېده فرشتې راغلې وې د قرآن دپاره نو دا اوس هم راځي ځکه قرآن خو هغه قرآن دی خو چاته ښکاري او چاته نه ښکاري نو خدای دې زموږ قرآن سره مینه پیدا کړي. د قرآن مینه نبی علیه السلام په دعاګانو کې غوښتې ده. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي خدای وی دا قرآن زما د زړه سپرلی وګرځي. د زړه د سپرلی مطلب دا دی چې هغه څیز چې سړی ورته ګوري او زړه باغ کېږي نو د هر چا څه نه څه څیزونو سره مینه نو نبی علیه السلام د خدای نه دعا کوي چې خدای هغه شی چې هغې سره زما زړه باغ کېږي هغه د قرآن
نو دا سیز نبی علیہ السلام ته حاصلو ځکه خدای پاک ورته فرمایي چې ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اے زما محبوبه دا قرآن خو ما دې نو نازل کړی چې ته ځان په مشقت کې واچې نو دا هغوی ته حاصلو داسې قسمه دعاګانې چې نبی علیه السلام کړي دي نو هغه تعلیم للامه زمونږ دپاره تعلیم دی چې تاسو د خدای نه د قرآن مینه غواړئ نو خدای دې زمونږ د ټولو د قرآن مینه نصیب کړي او د هغه خلکو مینه د خدای زمونږ نصیب کړي کوم چې قرآن والا خلک دي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. ده حضرت شیخ سے تفصیلی خبرونه بعد چون کې مستم ټیم نږدې دی دا غینه مخکې دغه مدرسه کې د کال په دوران کې امتحان شوی دی او د هغه امتحان ماشومان په شوی رښتې دي د هغې نامه هغه به دلته انشاءالله ماشومانو ته اوس ورکول کېږي. دلته کې مختلفې شعبې دي د حفظ شعبه ده د کتابونو شعبه